اصحابہ کرامو نه دا درس پاتے دے چې د نبی پاک مبارک هر یو سیز سره عقیدت ساتل دا د ایمان روح دے، دا د ایمان جان دے. او فرانس یو که هر یو کافر وی د نبی پاک مبارک پشان او پازمت کے خاکے او گستاخی کئی، خو یاد دا هم ساتی چې اصحابہ کرام مونږ ته چې کم تاریخ را کړی، کم تعلیمات را کړی دي، اصحابہ کرامو د نبی پاک د ذات نه د نبی پاک د ویختانو نه قربان دل، د نبی پاک مبارک لاړ مبارک کې به پلاس کې غورځېدې په مخ باندې به راخې نبی پاک مبارک د اودس وبوا اصحابہ کرامو زمکه ته نه پرېښودې، اصحابہ کرامو په لاسونو باندې به د نبی پاک مبارک د اودس مبارک وبوي په ځانونو باندې به راړولې. پیغام دا ورکوي چې امت مسلمه زمونږ نبی قدر وکړي، اے امت مسلمه د خپل نبی قدر وکړي، داغه په جان او په مال او په ناموس باندې غیرت کول پکار دي. او لکه څنګه ما تیر جمعه عرض کړیو چې غیرت هم دغه دی چې د پلار ته څوک کنځلو کی برداشت کولای نشي، مور د څوک په سپکو باندې یاد کی برداشت کولای نشي، ښځې ته د څوک کنځلو کی برداشت کولای نشي، په جنگ جګړه کې رستا لور څوک په بدو باندې یاد کی هغه سر خورئ غاښونه ولا ماتئ، په وینو باندې سور کوي چې ماته لور یاد کا، ماته ښځه یاد کا، ماته مور یاد کا، ماته ورندار یاد کا. کچری د مور غیرت وی د لور غیرت وی خلک ورندار باندې خلک غیرت کوي، نو دا ټول غیرتونه چې دي دا مونږ ته غیرت مصطفی ښودلی دي، دا ټول غیرتونه ضرور منل پکار دي، لیکن پس ته مصطفی علیہ السلام نه دغه ټول عظمتونه دا ټول شان او شوکتونه چې دي دا مونږ ته د در مصطفی نه میلاو دي. مونږ چې کم وجاهت دی، زمونږ کم عزت دی، زمونږ کم احترام دی، په دنیا کې مونږ له کوم فضیلت په نور امتونو باندې میلاو دی، قیامت کې کم فضیلت په نور امتونو باندې میلاو دی، دا د نعلینو د مصطفی خاطر دی. پکار دادا چې څوک د مور د پاره غیرت کولی شي، څوک د لور او د وراندار د پاره او د ښځې د پاره غیرت کولی شي. نبی پاک مبارک د هر چا نه زیات حقدار دی چې موږ په نبی پاک باندې غیرت وکړو. کله به غیرت دا وي چې کوم د فرانس پروډکټس دي هغې کم اشیا جوړ کړي دي د هغې بایکاټ کول دا د غیرت مظاهره کول دي. ټوټل غوندې پمپونو کې تیل اچول دا د بغیرتۍ علامت دی. دارنګه چې کم پروډکټ او کم اشیا خور دونوشت او دعایانې فرانس جوړې کړي دي دا استعمالول وایي چې را بس خیر دی په دې باندې به هغوی له څه زور ورشي. یاد ساتئ هغې له چې کم زور ورځي هغه ما او تا ته پته نه لګي، هغه چا ته پته لګي چې څپېړې زور، هغه چا ته پته لګي چې څوک څپېړه وخوري. فرانس ته نبی پاک د خاکو څه زور ملاویږي؟ زور خو مونږ ته ملاو شو. همدغه شان چې کم څیزونه مونږ او ستاسو د وس مطابق دي. سوشل میډیا استعمال کوي، هر چا سره واټس اپ شته، هر چا سره سوشل میډیا کې مختلف اکاؤنټ شته دی. د فرانس خلاف چې څومره څه کولی شي په سوشل میډیا باندې وي، دارنګې په نورو څیزونو باندې کول پکار دي. او حکومت پاکستان ته هم گزارش کوو او هغه دا چې د نبی پاک د غیرت لپاره د فرانس تعلقات او کم سفارتی تعلقات دي پرېښودل پکار دي. که فرانس سره موږ تعلقات وي او که نه وي، کمی زیاتی به حالات و واقعاتو کې ضرور راځي، خو د نبی پاک د غیرت نه اوچت شی یو شی هم نشته دی. که مرګ دی او که ژوند دی او که د ژوند استعمال اشیا دي او که دغه پاکستان دی دا د لا اله الا الله په نامه باندې آباد شوی دی. لا اله پاکستان مقصد څه دی؟ لا اله الا الله. د پاکستان مطلب څه دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نو غرض دا چې مونږ لا په خپل ایمانی جذباتو په بنیاد باندې او دا نه چې کوندې ووایي چې مړه بس خیر دی، نه خیر نشته دی. قیامت کې به پوښتنه کېږي، قیامت په ورځ باندې به د هر امتي نه پوښتنه کېږي. او کم یو امتي د نبی پاک دپاره دا درد نشي لرلی،
د نبی پاک مبارک په عظمت باندې د خپل جذبات او احساسات او جذبات نشي لرلای، اظهار نشي کولای. قیامت پر ورځ باندې چې کله تخپل نبی پاک ته په دربار کې ودرېږي او تمه د شفاعت لري، په کم سترګو به نبی پاک مبارک نه د شفاعت تمه لري. خپل عمل باندې خو خلاصۍ نشته. موږ قیامت پر ورځ باندې دا یو څیز دی چې نبی پاک مبارک به موږ شفاعت کوي، او کچره په هغې کې موږ شف وکړو او وایو چې ګزاره پکار ده، او فی الحال حالات داسې نه دي جوړ. یاد ساتئ قیامت پر ورځ باندې به ټیټ سترګې په دربار مصطفی کې ولاړ یو، کم از کم د خپل وس مطابق د خپل نبی پاک په ذات باندې، په ناموس باندې، د دوی په عزت باندې، د دوی په مبارک په احتراماتو باندې څه نه څه غیرت کول پکار دي. او موږ ګوا کوو الله پاک چې یا رب کریمه مبارک او ورځ ده د ناموس رسالت لپاره د موږ د مال او د جان او د اولاد د قربانۍ توفیق را نصیب فرمایا. رب العالمین د موږ استاسو د خپل نبی پاک سره به حد درجه، حد نه به حد درجه مینه محبت نصیب فرمای. او رب العالمین د هغه کارټونیسټ او هغه فرانس صدر چې حکومتي توګه باندې د ګستاخانه د خاکو اجازت ورکړې ده، مبارک ورځ د الله پاک تباہ او برباد کی. الله پاک په بدن کې چنجي ولګي. رب العالمین دې قهر په څپېړه باندې د نمرود او حامان او قارون په شان دې تباہ او برباد فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.